Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. مې درد کړو زړه مې درد کړو بس بیا ګویا را چاره کوي دا وکړه او ټول نسکور پراته وو تر اوسه به ما رزق نه تېرېږي او ډېر زیاتې شو دا ډېر زیاتې راسره نه مې چې دوستان وو نه راسره خپلوان وو نه مې پېژندل چې زما د زوی سره ولې دا زیاتې وکړو اخر په څه وجه یې ورسره وکړه څه چل یې کړو ما ماشوم بچی وژلی چې زه سره داسې زور داسې دی شي که نه چې د ټول ملک ته ښکاره شي لکه ما بیا ټول ملک کې ښکاره ټوله دنیا کې ښکاره شي دې ټوله دنیا کې ښکاره شي چې په دې حالات دا مړ شو دې خلکو موږ سره تعاون نه وی کړی دې پولیس والا دا نه کېده دا بیخي نه کېده ځکه زه غریب ما به شکر وکړم کور نه ماته به روډ نه دی جوهر راتاو شو ده په سر باندې درې څلور ګزاره وچلو دې ووایي ده ته مو امید تا څوک ما ته بس خبرې پرېږده بیا په شریکه بیل شو نیمه تنه ما وغورځولم نیمه تنه چې ده نه د غني خان روډ باندې اخوا جاړو کې وغورځولې ये था कि चंद दिन पहले हमें एक मकतूल की लाश मिली थी और बड़े बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया गया था। किसी ने इतला की थी कि एक आधी बाड़ी यहाँ पे एक मकबरे में पड़ी हुई है। उसको तहवील में लेके हमने तफ्तीश शुरू की। बाद में हमें पता चला तफ्तीश के दौरान कि वो 17 तारीख को घर से निकले हुए थे और 21 तारीख को हमें इतला हुई कि वो अभी तक नहीं मिल रहे। और टेक्निकल और जो ट्रेडिशनल तफ्तीश है वो करते हुए हम असल मुल्ज़िमान तक पहुँचे। मुल्ज़िमान ने उसको जिस तरीके से कत्ल किया हुआ था, आधी डेड बॉडी एक जगह फेंकी हुई थी और दूसरा जो हिस्सा था वो किसी और जगह उन्होंने छुपाई हुई थी उस डेड बॉडी को। ड्यूरिंग इंटरोगेशन और तफ्तीश वो भी रिकवर करा दी, आले कत्ल भी बरामद करवा दी। एक अख्तर अली है और दूसरे का नाम जौहर है। दोनों दुकानदार हैं, उनके आपस में करीब दुकानें हैं और दोनों ने मिल के उनको कत्ल किया है। मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। तफ्तीश में जो नई चीज़ें सामने आएगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। उनने जो आधी डेड बॉडी थी वो भी रिकवर की है जो किसी और जगह छुपाई हुई थी। आला कत्ल भी बरामद करवा दी है। अख्तर अली है असल मुल्ज़िम जिनकी उनके साथ दोस्ती थी। उन्होंने अपने गोदाम में, उनका अपना गोदाम है पैम्पर्स का और वो शॉपिंग बैग्स का। इनकी दुकान वहाँ पे मुस्लिमाबाद में है, वहाँ पे उस गोदाम में ले जाके उसको कत्ल कर दिया था। अख्तर अली वल सईदुल्ला है, सकना मुस्लिमाबाद रेलवे स्टेशन कोरोना, और दूसरा जो है जौहर अली वल मुराद अली, सकना कप्तान कोरोना। असल मुहारकात यही थे कि उन्होंने 50,000 रुपये लेन देन में डिमांड किए हुए थे। ये जो मकतूल है उनने डिमांड किए थे, ये देना नहीं चाह रहा था और फिर मामला यहाँ तक पहुँचा कि वो दिल बर्दाश्त हो कि उन्होंने उसको फिर कत्ल कर दी। मज़ीद कोई ऐसी बातें हैं जो इस स्टेज पे नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल उनका आपस में 50,000 का लेन देन का था। और साथ में ये भी बता दूं कि 55,000 रुपये इसके जेब में थे जिसको उसको कत्ल कर दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दे दा एतबार पर द कोरा 10 बजे होते थे او بیا چې دې موږ ته پته نه لګېدلې خو دغه چې دې وطن په دغه وخت د کور کې جامې ګنډلې او د بازار ته زموږ ځان له کپړه راوړم په دا کپړې چلې او بعد بیا غي نه موږ خبر شوی نو موږ منډه تر ډیر واله خو د عارف خان پتاون باندې د سره موږ د دلته مرالوجي او د تمو د بشیر خان په دغه باندې خدای دې خوشاله کی نور موږ دغه نور موږ ته پته نه هر څه دی کړی دي منډه تر رالو دی والي دي غني موږ غریبان خلک موږ چته دا کول شو دا شو نه کول شو نو مسله څه دښمنی و نم لیدل نه کتلې زیرا له ټوټه ټوټه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما دا روډ چې په 17 تاریخ د کورنا کله وته به کسانو غوښته او دې راغی 400 چوک ته د کورنا په دې روتي او چې یاره زه د واسکټ لپاره کپړاله کله چې دې چوک ته راورسېدو نو د بیا پاغ ورځ موبایل چې کوم دی بند شو مونږ بیا په موبایل باندې چې کوم دی اطلاعګانې کولې وته خو د موبایل نو جتاو او تقریبا د پیر فورس 11 11:30 بجې د شپې بند شو دا غین پس د دې ته مونږ ته هیڅ اطلاع ملو نه شو نه صدقه شو بیا په بل ورځ مونږ رالو
منګه په سټي تاڼه کې چې کوم د غټه تاڼه په هغې کې اف آی آر وکړو او بل لاغې نه پس چې موږ کله کور ته واپس لو نو په دې کې موږ ته جهانګیر صاحب کال وکړو چې راشئ موږ یو ډېډ باډي په کړانګو کې کتلې ده او تاسو راشئ وګورئ دا وګورئ چې آیا دا ستاسو روډ دی او که نه دی خو هغې جي ډېر په بېدردۍ سره وژلي او نیم نیمې کړی نو الان کې هغه ټیم کې موږ خپل روډ پیژنګلي هم نشوه کولی خو بهرحال ما مشر روډ ته رنګ وکړه هغه راغی او هغه چې کوم دی خپل رور هم چې کوم دی هغه پهچان وکړه زموږ رورو نو بیا د هغې نه پس چې کوم دی د پړانګ وتاړې ایسیچو او ډي ایس پي چې کوم دی بشیر خان ډي پي او صاحب د دوی په کوشش سره موږ سره دا باقي باډي چې کوم دی د هغې په منډو تړلو دا میلاو شوه مې دړ کوجي زړه مې دړ کو بس بیا ګوړې را چاره کوي دا وخوره او ټول نسکور پراتو او تر اوسه به ما رزق نه تېرېږي او ډېر زیاتې شو دا ډېر زیاتې راسره نه مې دوستانو نه راسره خپلوانو نه مې پېژندل چې زما د دوی سره ولې دا زیاتې وکړو اخر په څه وجه یې ورسره وکړو څه چل یې کړو په خپلو پیسو باندې دا که زه سره خپلې پیسې بټوه کې پرتې وم هغې باندې به یې کړي خو زیاتې یې وکړو چې ډېر زیاتې یې کړی تا راته ووایه چې کور ته خو نیم داسې یا لار درلو نیم خو دفن که هغه نیم میلو شو هغې سره څه وکړل هغه هم بس بوت او قد نه بل وکړه هم خښ کوه بس هغې خپو ته هم خښ کول هغه لاش نیم په مور یې څه تېرېږي په مور دا چې پرته نه پاسي فست ګولۍ خوري ټول کور ګولۍ خوري د نشو په انجکشنو په ګولۍ خوري جي بس په ګولو وخت تېرو مطالبه یې دا ده چې دې پانسي شي ټوټې چې دې داسې پانسي شي چې دې ټول ملک ته ښکاره شي چې دا څونه ظلم یې کړی چې موږ ته زما مشوق بچی وژلی چې زه سره داسې ظلم داسې دی شي که نه چې دې ټول ملک ته ښکاره شي لکه زما بیا ټول ملک یې ښکاره ټوله دنیا کې ښکاره چې دې ټوله دنیا کې ښکاره شي چې په دې حالات دا مړ شو دې خلکو موږ سره تاون نه وی کړی دې پولیس والا دا نه کېده دا بیخي نه کېده ځکه زه غریب ما بس څه کړی د جوهر زمانې موبایل اغوښتي ها او د الکټ کالونه مالونه ټول راوښتو دې مخکې هم دلته تله راتلی دي او بیا د پیسو 50,000 روپۍ ډیمانډ کړی چا دنه کړو و د مقتول دي ها پیسې به راکړي که نه راکړي نو زه به مسلمانه نو بیا مونږ دا کور نه ما ته به روډ وهي نو د جوهر راتاو شو ده په سر باندې 3 ګزاره وچلوه دی ووایي ده ته مو مې دا تاسو وکړو ما ته بس خبرې پرېږده بیا په شریکه بیل شو نیمه تنه ما وغورځولم نیمه تنه چې ده نه د غني خان روډ باندې اخوا جاړو کې وغورځېدي دا وجه څه وه ولې داسې بېدردۍ سره وکړي بس شوي کار دی غلط کار نه نو وجه څه وه څه چل شو پیسې یې جې غوښتلې او امجد زموږ چې کوم دی انچارج انویسټیګیشن دې باندې ټیم جوړ شو په ټیکنیکل طریقې سره او په هیومن انټیلیجنس باندې اور چې کوم دی کار وکړو هغې کې موږ یو فلو میلاو شوله هغه فلو باندې چې موږ مخکې لړو موږ اخترګل یو سړی چې کوم دی هغه شان موږ شو بار بار موږ انټرویو کړو خو هغه حقیقت نه بیانو بیا چې هغه کله موږ کراس کوېسچن کړو هغه ټول جرم یې خپل ومانه چې دا کومې طریقې سره وژلې شوي دی کوم ځای وژلې دی بیا هغه کوانټیشن موږ دا هغه ځای وکړو چې په خپل ګودام کې دا وژلې یا دا باقي ډېډ باډي چې کومه وه دا موږ د هغه په کوانټیشن باندې د بل ځای نه برآمد کړله هغه بیا موږ د هغې مدعیان وغوښتل او ډیولي هغې ویریفاید کړه چې دا عموماً ډېډ باډي ده ښه تاسو څنګه فکر کوئ د دې وجه څه وه یا داسې ګروپ کې یو کس قتل کېږي د دې وجه څه وه دا پیسې پکې هم په منځ کې انوالو وي نور څه داسې خبرې دي چې ډېرې زیاتې سینسټیو خبرې دي دې سټیج کې زه تاسو نه یم لیټر ان انشاءالله تعالی تاسو هم شیر کړم خو بهرحال ډېر بېدردۍ سره د سړي وژل اوس دې کسان چې کوم دی د خپل ملګري بلکل جوهر دی 2 کسانو دا سړي وژلی دي د دې چې کوم موبایل دی د ده نه اخیستلی شوی دی هغه هم ریکور کړی دی کوم ویبن اف افینس دی په تبر او په چاړه باندې والي شوی دی هغه هم الله فضل کرم سره موږ برآمد کړی دی او تفتیش چې کوم دی جاري دی د موږ فردر کسټډي دی وروسته چې بیا څنګه انشاءالله تاسو سره به شیر کړو تاسو د انویسټیګیشن